شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب المحسنين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. زما عزت مند الله جل جلاله وعم نواله فمونږ او تاسو باندې ډېر احسان فضل کرم مهرباني وفرمایله چې رب العالمین مونږ او تاسو ته د جمعې د مبارک ورځ ایمان او سلامتی سره نصیب کړه او ما چې کوم آیت تلاوت فرمایو فدی کې الله تبارک وتعالى خو خلق هغه ذکر کوي چې کوم هغه خلق چې الله تبارک وتعالى هغه محبوبین غني او الله تبارک وتعالى دغه خلق سره محبت کوي او د الله تبارک وتعالى دغه خلق دغه بندگان دا په دې ټولو مخلوقاتو کې ورته زیات خوښ وي او زیات ورته نږدې وي او هغه ټول صفات قرآن مجید په خپل قرآن مجید کې ذکر کړي نو هغې کې الله تبارک وتعالى د نیکانو خلقو صفات ذکر کوي چې دا خلق د الله تبارک وتعالى خوښ دي الله فرمای ان الله يحب المحسنين الله محبت کوي نیکانو خلقو سره محسنین احسان کون کی سره او احسان ویل کیږي نیکای ته چې نیکای والا خلقو سره الله تبارک وتعالى محبت کوي او دا د محبوبین اولنی صفت قرآن مجید ذکر کړی دی او احسان ویل کیږي سوره رحمان کې بیا رب العالمین فرمای هل جزاء الاحسان الا الاحسان چې نه دی هغه احسان نیکی مگر داغه بدله هم هغه جنت دی نو فتح ولګي دا احسان ویل کیږي د الله تبارک وتعالى احکامات په خپل ځای باندې راوړل په هغه باندې عمل کول دي ته هم احسان ویل کیږي او د سوره رحمان د سورۃ د آیت مطابق چې د نیکۍ بدله هغه جنت دی نو فتح ولګي د الله تعالی محبت کې د نیکانو سره او نیک هغه چاته ویل کیږي چې د الله تعالی حکمونو باندې عمل کوي نو دا بدله او د بدله او د جزا ملاویدو مقام هغه جنت دی الله دې موږ ټول مسلمانانو ته نصیب کړي یا حدیث جبرئیل کې راځي حدیث جبرئیل هغه حدیث دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لا جبرئیل امین انسانی شکل کې راغله تک تور یختی او تک تور ګیره و توره او راله صحابه فرمایي چې داسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په تحیات باندې کېناسته دو او دا لاسونه مبارکي په دې زنګونانو باندې کې خد څنګه چې مونږ مانځه باندې کېنو نو صحابه فرمایي چې مونږ وته وکتل چې دا سړی خو ناشنا زکه دی چې مونږ یې پیژنو نه دی کلی محلې نه دی خو مسافر زکه نه ښکاري چې دی رالی او د سفر اثرات پې نشته دي دا دوه ټکي صحابه ذکر کړه چې نه مونږ پیژندو ځکه نه پیژندو لیکلي نه او که مسافر دی نو مسافر ځکه نه دی چې دا مسافر چې په هغه ټایم کې رالی په سورلی باندې خامخا علامات ګرد و غبار دوړه به پې لګېدلي و د باندې دوړه هم نه او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام تاول تفوس کوي ورته فرمایي ایمان څه ته وایي مل ایمان ایمان څه ته وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته جواب ورکوي ایمان دا دی چې ته ګواهي ورکوي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله منځ قایموي زکات ورکوي حج ادا کوي کچری وستراله او د رمضان المبارک روزې نیسي دا جواب نبی علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین لورکو انسانی شکل کې نو چې جواب میلاو شو صحابه فرمایي دا تفوس کوونکي وایي صدقته تا رښتیا وویل موږ وی چې دا خبره بدله شوه تپوس هغه سړی کوي چې چاله څه نه ورځي دله خو څه ورځي ځکه چې
جواب میلاو شو نو ورته وی تا صحیح وي بیا ته تفوس کې د الله رسول الله مل اسلام اسلام ستوي اسلام څه دی اسلام ستوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته اسلام هم جواب ورکړ بیا دا غي نفس دریم تفوس د احسان زیله راځو چې احسان څه ته ویل کېږي مل احسان احسان څه ته ویل کېږي چې دا د الله تبارک وتعالى دا چې د الله کم خلق کم محبوب دی خوخ خلق دی خوخ دا احسان نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای ان تعبد الله كانك تراه احسان دی ته وای چې ته ودرېږې عبادت ته او داسې ګویا کې چې ته په خپلو سترګو باندې الله تبارک وتعالى وینې دې ته احسان ویل کېږي او فإن لم تكن تراه فإنه يراك کدا مقام مرتبه ده نه د حاسده نو دا خو د حاسده د چې مانځه ته ولاړې او دا سوچ کې چې الله ما ته ګوري چې الله ما ته ګوري نو دوه خبرې خو معلومه شوې چې احسان دې ته ویل کېږي چې غټه مرتبه دا ده چې ته ودرېږې عبادت ته الله تبارک وتعالى ویني او که دغه نه نو دا سوچ ذهان فکر خو چې الله ما ته ګوري الله ما ویني دا نفس دا چې جواب ورکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین فرمایي بالکل تا صحیح وي بیا دا غي نفس ته تپوس کوي قیامت به کله راځي متى الساعه قیامت به کله راځي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل مل مسئول عنها باعلم من السائل ندی جواب ورکون کې سړی ډېر پوها د سوال کوونکی نه نو ډېر مشران صحابه پوها شو چې جواب ورکون کې ډېر پوه نه دی په نسبت د سوال کوونکی نه نو پته لګي دا سوال کوونکی چې کم سړی راغلی دی دا ډېر پوه دی او دته پته لګي کېدای شي چې دا جبرئیل امین ځکه پیلا وحی خو جبرئیل امین راوړي د الله رب العالمین د طرف فعل علم او فوها او علم جبرئیل امین ته راشي او د هغې په واسطه وحی راشي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګي نو بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل چې نه دی جواب ورکوونکی ډېر پوهه د سوال کوونکی نه بیا ورته د قیامت علامات وښایه چې علامات به څه وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ته به وینې هغه لغړ طغل خلق چې هغوی به د کپړې درکو د لباس درکو د پیزار درک نه لګېدو لیکن اوس به هغوی آبادی جوړوي او عمارتونه به جوړوي د فخر دپاره د خپل ځان د حفاظت دپاره نه د فخر دپاره د ریا دپاره د نمایش دپاره د دکلاوې دپاره د شهرت دپاره دا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه علامات وښودله صحابه فرمایي چې دا سوال کوونکی میلمه چې پاڅېدو لاړې چې مونږ بار وکته بار د جومات نه راووتو هم کتله سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام سورة الفصل فرمایل انه جبريل اتاکم یعلمکم دینکم دی راغلی دا جبرئیل امینو تاسو ته ستاسو د دین زده کړه ښودله چې په دې طریقه باندې سوال کول پکار دي او په دې طریقه باندې ناسته پکار ده ادب احترام قدر عزت سره نو دغه حدیث جبرئیل کې دغه ځکه ویل کېږي چې احسان دا دی چې الله تبارک وتعالى ته په خپله په عبادت ولاړې او الله ویني نو که دا مقام مرتبه تا نه حاصله کړې نو دا مرتبه او مقام خو ستا ډکې شته چې الله ما ته ګوري الله ما ویني او بل ذکر قرآن مجید کې الله تبارک وتعالى فرمای ان الله لا يضيع اجر المحسنين چې الله تبارک وتعالى نه ضایع کوي اجر د نیکانو خلقو بلکې خامخا به دوی ته د خپل نیکۍ هغه بدله هغه ثمره هغه صله به خامخا میلاویږي نو اول صفت د رب العالمین چې کوم خلق محبوب دی او خوښ دی د الله تبارک وتعالى نو هغه خلق دی چې هغه نیکی کوونکی او حدیث کی راضی دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی فرمای و نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله الله تبارک وتعالى د یو بنده سره محبت کوي الله تبارک وتعالى یو بنده خوښ شي نو جبرئیل امین ته فرمای رب العالمین چې پلان کې بنده سره ز محبت کوم تو سره هم محبت کوه نو جبرئیل امین دا هغه سړی سره د الله تبارک وتعالى هغه بنده سره محبت کوي او بیا اعلان وکي په اسمان کې چې خلقو د اسمان والو پلان کې سړی سره رب العالمین محبت کوي تاسو سره هم محبت کوئ او د هغې نه پس ځمکه کې د هغه دپاره الله تبارک وتعالى یو مقبول قبول شوی یو مقام کې دی
دا د هغه سړي چې کم سړي سره الله تبارک وتعالی محبت کوي او چې کم سړي سره الله تبارک وتعالی بغض کوي دا الله تعالی ناخوښه وي نو الله تبارک وتعالی دغه سره بغض ساتي ناخوښه وي او جبرئیل امین ته رب العالمین وفرمای د پلان کې بنده سره زه محبت نه کوم بلکې بغض وسره ساتم زما خوښ نه دی نو جبرئیل امین هم دغه سره بغض ساتي او بیا په اسمان کې اعلان وکړي اسمان والو پلان کې بنده سره رب العالمین محبت نه کوي الله وسره بغض کوي الله ناخوښه بنده دی تاسو سره هم بغض ساتئ تاسو هم هغه ناخوښه ګڼئ او په ځمکه کې د هغه دپاره هغه بغض کېښودلی شي هر سړی ورسره نفرت کوي نو دا صفت دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه په دې حدیث مبارک کې مونږ ته میلاو شو چې کوم سړي سره الله محبت کوي نو هغه رب العالمین دا هغه د اسمان والو خلق او د ځمکې خلق دا هغه دپاره پړه کې محبت هغه قدر عزت احترام پړه کې پروت وي او چې کم سړي سره الله تبارک وتعالی محبت نه کوي بغض وسره ساتي دغه دپاره هم صفت ذکر شو حدیث مبارک کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په روایت سره چې دغه سړي سره الله هم او د ځمکې والا خلق هم او اسمان والا خلق هم او جبرئیل امین هم دغه سره بغض ساتي هغه ناخوښه ګڼي فتح ولګي دا محبت الله تعالی د نیکانو سره کوي او نیک هغه چاته ویل کېږي چې د سحر نه واخله تر د شپې د اوده کېدو د کټه پورې دا ټوله ژوند د شریعت مطابق او د الله د احکاماتو مطابق او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې مطابق وي دغې ته نیک ویلې کېږي یو حدیث کې راځي صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي چې ایمان څه ته ویلې کېږي ایمان نبی علیه الصلاة والسلام تو فرمایل اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن صحابي تپوس د ایمان کوي او نبی علیه الصلاة والسلام ولا جواب اخیره کې ورګي ته مؤمن یې کله چې ستا نیکی تا خوشاله کی دسی یو عمل ته وکي چې هغه باندې ستاره مطمئن شي او ته خوشاله شي چې واقعي دا کار ما دا نیکی کړی دی دا عبادت دی دا ثواب دی او په دې زړه دې مطمئن شي او چې کله تا داسې بدی ګناه خطا وکې چې په خپله پې هم خفی او پښمانه پې چې یاره دا کار خو ما ښه نه دی کړی دا کار ما دپاره داسې نه و فکار ولې ما داسې کړی دی نو نبي علیه الصلاة والسلام صحابي ته د ایمان جواب په دو ټکو کې ورکړو چې ستا نیکي کله تا خوشحاله کې ته پې مطمئن وي زړه دې قرارۍ نیسي زړه دې پې اوبه وخورئ او کله دې ستا بدې ته خفه شوې زړه کې دې پښمانتیا راله او تندې دې تریو شو چې یاره دا کار خو ما داسې نه و فکر چې ما نه وې کړی ښه به وي نو د نبی علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړو چې نیکي تا خوشحاله کې ستا نیکي او ستا بدي تا لره خفه کې نو فانت مؤمن ته مؤمن مسلمان کامل ایمان والی اوس خو مونږ خپل ځان ته وګورو اول ماله پکار دي چې آیا مونږ داسې کارونه کړي دي چې هغه په هغې باندې مونږ مطمئن یو خوشحاله یو او د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره دي او که نه او زمونږ نیت پکې څه دی اخلاص پکې شته که نه زمونږ سوچ فکر الله تبارک وتعالی ته په دې عمل کې وو او که نه نو که دا وو نو اول ما دې زه به مطمئن شم خوشحاله شي سړی د الله تبارک وتعالی شکر وباسي او که چېرې داسې نافرماني خطا د الله تبارک وتعالی مونږ کړې وي چې په هغې باندې مونږ خفه یو او سوچ پې وکړو واقعي چې دا د ناروا کار دی دا خطا کار دی دا د الله د خفګان سبب ذریعه ګرځي چې هغې نه مونږ ځان وساتو دغه ته ویلې کېږي اوس که مونږ الله دې معافي وکړي مونږ ټول معاشره اول مونږ ورپسې تاسو ټول چې هغه مونږ دروغ غیبت حسد کینه بغض او دغه شانتې مسخره ټوکې ټقارې خلکو پسې کوو خو په دې نه خفه کېږو چې دا مونږ ګناه کار وکړو بلکې مونږ خلکو د خندا او د خوشحالۍ دپاره یو داسې ناروا کار وکړو لیکن مونږ وایي زموږ دا خو هسې بس په ګپ کې وه خبره ختمه شوه لیکن مونږ پړه کې په هغې نه خفه کېږو نو پته لګي ایمان زموږ مکمل نه دی دوه ټکې د الله رسول فرمایلی دي جوړې خبرې کړې دې ته جوامع الکلم وایي چې په دوه ټکو کې ټول سمندر را بند کړی وي چې ستا نیکي تا خوشحاله کړي او ستا بدي تا خفه کړي نو مونږ وایو چې مونږ خو بدیانې ډېرې کوو خو مونږ پرې خفه کېږو نه بلکې مونږ الټه په هغې باندې ښه فخر کوو او ښه پرې مضبوط ولاړ یو چې مړه دا کار خو ښه کار دی دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام صحابي ته فرمایي چې دغه دوه کاره کوه ستا نیکی تا لره خوشحالوي او ستا بدي تا لره خفه کې بس ته ایمان والا سړی ته کامل ایمان مؤمن سړی ته وي مونږ له هم پکار دی چې په دې باندې عمل شروع
چې زمونږ نیکی مونږ خوشحالوي او زمونږ بدي زمونږ خفه کوي، نو الله به مونږ ته د الله تبارک وتعالی د ایمان حلاوت، د ایمان خوږوالی، میټاس، لذت، هغه مزه الله به راځي په دې دوو ټکو کې چې نیکي زمونږ خوشحالوي او بدي زمونږ خفه کوي. نو پته ولګي د ایمان حلاوت خوږوالی دی کسانو ته د حدیث کې هم دغه ذکر کړی چې سړی د الله تبارک وتعالی د ایمان خوږوالی او میټاس د الله حاصلیږي چې کله د دا زړه په دې باندې اوبه خوري چې او زمونږ ربوبیت والا رب هغه یو الله دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ رسول دی او دین اسلام هغه الله تبارک وتعالی زمونږ دپاره غوره کړی دی. دا درې ټکي چې ویني پته ولګېده، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه حدیث دی، ذاق طعم الایمان، د ایمان خوږوالی میټاس هغه چا وسکو چې سړی د الله تبارک وتعالی الله مني، یو مني او د الله رسول هغه خپل ځان دپاره رسول، رهبر، راهنما، قائد ګڼي او دین اسلام د خپل ځان دپاره دین ګڼي. دغه خلکو د ایمان هغه حلاوت خوږوالی هغه حاصل شو. نو یو صفت د الله تبارک وتعالی د نیکانو خلقو، د الله د محبوبین خلقو صفت هغه دا دی چې قرآن کې الله فرمای ان الله، چې الله تبارک وتعالی محبت کوي محسنین د نیکانو خلقو سره. او دویم صفت الله تبارک وتعالی د نیکانو خلقو ذکر کوي، ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، الله محبت کوي د توبه وستونکو خلقو سره او ويحب المتطهرین، الله محبت کوي هغه خلکو سره چې پاکیزي، طهارت، پاکیزگی حاصلوي، ظاهری بدن هم او د جسمانی روحانی بدن نه هم حسد، کینه، بغض، حسد، دا هر څه ټول ناروا چې څومره دي دا وباسي، ظاهری هم د صفا، دن روحانی باطن هم د صفا. داسې خلکو سره الله تبارک وتعالی محبت کوي. نو دویم صفت الله تبارک وتعالی